السلام علیکم مفتی صاحب خیر حالات خري مفتی صاحب ماشاءالله ستاسو ګروپ نه ماشاءالله خلکو ډېر پیدا رسي مفتی صاحب مسله دا ده چې د پښمني نه بعد د خپلې ښځې سره کوروالی کول جایز دي که نه؟ ملګري سوال کړی دی چې د پښمني نه بعد خپلې بیبي سره کوروالی یعنې همبستري کول څنګه دي؟ هسې بهتره خبره دا ده چې پښمني بانګ سره نږدې وکړي شي، یعنې د پښمني او د بانګ په منځ کې د 50 آیتو یعنې د 10-12 منټ فاصلې نه زیات نه وي. یعنې په پښمني کې تاخیر کول او پښمني لیټ کول او بانګ ته نږدې کول دا مستحب طریقه ده. بهر حال خو که سړي پښمني اول کې وکړو او بانګ ته لا ټایم پاتې وي، یعنې صبح صادق ته لا ټایم پاتې وي او خپلې بیبي سره کوروالی وکړو د پښمني نه بعد، نو هم جایز دی، څه ګناه پکې نشته. خو دومره ده چې ځان به د جما نه د صبح صادق نه مخکې فارغوي، د بانګ نه مخکې به ځان فارغوي. البته غسل که یې د بانګ نه پس وکړو او غسل یې لیټ کو نو روژه پې نه خرابېږي، خو جما نه به ځان د بانګ یعنی د اذان ویلو نه مخکې د صبح صادق نه مخکې به ځان فارغوي. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه 496.